حدیث چې کوم د هغې فضیلتونه راغلي دي هغه هم او درود شریف هم پکې وشو نو دا د خیر و برکت ذریعه وي او ختم خواجګان دا د اکابرو طریقه ده دې سره الله پاک د انسان حاجات او دارنګې چې کوم دی هغه ضروریات الله پاک د دې په برکت سر پوره کوي قرآن مجید تلاوت وشو دارنګې چې کوم دی هغه درود شریف چې کوم دی هغه ولوستلی شو درود شریف کثرت سره لولی هر وخت کې الله د خیر و برکت باعث الله ګرځوي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یې بیان کړی دی بهرحال د بیعت سلسله چې وي نو بیعت یو خو د الله د رضا دپاره چې کوم دی کول غواړي مقصد پکې دا وي چې د الله رضا خوشحاله شي ورضوان من الله اکبر د ټول نه لوی د انسان دپاره ډېر لوی اهم څیز بنیادي او ضروري څیز رضا الهي ده چې الله د انسان نه چې کوم دی خوشحاله شي او رضا شي دې وجه نه چې کوم دی شیخ ذکریا رحمت الله علیه فرمایي چې دا زما په نیز باندې بیعت ټول انما الاعمال بالنیات نه دا شروع کېږي او ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک باندې دا اختتام کېږي څومره چې هر کار به د الله د رضا دپاره کې انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوی هر انسان دپاره چې کوم نیت یې کړي که د الله د رضا نیت یې کړي ثواب به ورته میلاو شي په یو عمل کې او که نه د خلکو د ریا دپاره یې کړي د کلاوې دپاره یې کړي چې خلکو ته زه چې کوم دی ښه ښکاره شم نیک ښکاره شم نو دا یې ثواب چې کوم دی نه وي د وجه نه بنیادي څیز چې کوم دی هغه اخلاص دی او هغه چې کوم دی للهیت دی د الله رضا چې کوم دی حاصلول دي په دغې مقصد باندې چې کوم دی هغه دا کول دي وان تعبد الله کانک تراه د الله عبادت په دې انداز کې وکړي چې ته دومره توجه سره کہتے ہوئے چې کنه زه الله وینم فإن لم تکن تراه فإنه یراک که چېرې ته دومره تصور نشي جوړولی دومره خو وایه چې الله پاک ما ویني دا خو د هر مسلمان تصور چې کوم دی کیدی شي ځکه دا د مسلمان عقیده ده که ډېره مرتبه نه وي لاندې عام مسلمان نه هم دا عقیده ده چې الله ما ویني نو هر وخت کې دا چې کوم دی په ذهن کې مستحضر وي او ذهن کې پرته وي چې الله ما ویني که نیک عمل کوم هم میں اللہ ویني او که بد عمل کوم گناهونه کوم هم میں الله ویني که شپه او که ورځ او که په پټ ځای کې او که په ښکاره ځای کې په هر عمل باندې الله پاک ما ویني کله چې دا استحضار د انساني دا مرتبه د مراقبې ده یا مرتبه د مشاهدې د هغې نه زیاته ده چې الله زه وینم او چې ما الله ویني دا مرتبه د مراقبې ده نو دا چې هر انسان ته حاصل وي چې الله ما ویني نو دی به بیا ګناه چې کوم دی نه کوي او دارنګې ځان به د ګناهونو چې کوم دی بچ کوي نو اخلاص پکار چې الله د رضا دپاره انسان بیعت چې کوم دی وکړي او په هغې باندې بیا دوام په هغې ذکر و اذکار باندې چې کوم دی کوي دا مقصد دی نه چې د دنیا کار مې چې کوم دی الله پاک د بیعت په ذریعې سره چې کوم دی دا کار به مې ښه شي کاروبار کې برکت راشي دارنګې د هغه وخت کې برکت به راشي دې مقصد دپاره نه ده که دا دنیا مقصدونه دي دغه به ورسره خود به خود راځي خو لیکن مقصد به ستا دا وي چې زه دا ذکر کوم بیعت کوم دې دپاره چې الله رضا شي انسان غوا اخلي میخ اخلي د پیو دپاره اخلي ورسره سپیا کې خود به خود راځي دا چې کوم دی هغه خشاک تی جوړېږي خو داسې په دغې مقصد خو څوک میخ یا غوا نه اخلي چې دی به کور ته به راځي سوټې کومه کوي صفیا کې به دی چې کوم دا مقصد نه وي بلکې مقصد د هغې نه پیه حاصلول دي او دغه ورسره راځي نو مقصد د بیعت نه به د الله خوشحالول دي چې الله زموږ نه خوشحاله شي الله زموږ نه رضا شي دا نورې خبرې به ورسره په خپله راځي مولانا امداد الله مهاجر مکي رحمت الله علیه فرمایي څوک په دې سلسله کې چې کوم دی منسلک شي نو الله پاک چې کوم دی هغه ته څه چې کوم دی هغه فایدې ورکوي او علم کې الله برکت ورکوي بل مال دولت کې او رزق کې الله پاک ورته برکت اچوي خاتمه بالخیر او بالایمان ګرځېږي دا فایدې پکې ټولې چې کوم دی هغه راځي خو انسان به چې کوم دی ابتدا نه بیعت کوي او یا د هغې ذکر اذکار کې نو مقصد به دا وي چې الله زمانه خوشحاله شي
او الله سبحانه زمانہ چې کوم دی رضا شي دا یو عالی مقصد دی ډېر لوی مقصد دی انسان ته حاصلېږي کله چې کوم دی بیعت واخلي دا چې کوم ذکر اسکار دي نه به جاري ساتي دا ضروري نه چې ګینې دا وویلی شي چې ګینې ما خو په دې کې مزیدار خوبونه ونه لیدل نبی علیه السلام مې ونه لیده په خوب کې یا داسې مې ونه کړه کرامت رانه ظاهر نه شه دې دپاره به نه کي دا چې کوم دی مغلوب حالتونه دي خپل کار به چې کوم دی جاري ساتي ذکر اسکار به جاري ساتي د الله رضا به جاري ساتي الله پاک بدله چې کوم دی خپل نزدېکت خپل قرب چې کوم دی ورکوي مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه چې کوم دی فرمایي چې زما کله ذکر اسکار چې کوم دی د حضرت گنگوی رحمت الله علیه نه عارضي نه چې کوم دی اخیستل نو ما به خپل ذکر کو نه راته واردات راتله نه مې څه کرامات لیدل نه مې څه ښه خوبونه لیدل خو خپل کار به مې جاري ساتم الله هغې نه دومره مقام واخیسته چې الله پاک شیخ زکریا رحمت الله علیه بیا د هغه شاګرد هم دی د هغې چې کوم دی مرید هم دی او الله د هغې نه ډېر عظیم خدمات د دین هم واخیسته او ډېر مقام او مرتبې ته الله ورسو خپل کار به جاري ساتي خپل ذکر به کوې تلاوت به کوې عبادت به کوې د الله د رضا دپاره به چې کوم دی کې الله پاک به تا ته چې کوم دی هغه مرتبې په خپله درکوي مقامات به په خپله درکوي مقصد خو د الله خوشحالول دي د الله رضا کول دي الله به انسان رضا کېږي دغه چې کوم دی مقصد دی بنیادي د انسان کرامت مقصد نه دی چې ګینې کرامت به زمانه صادر شي فلانې به وشي شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه چې کوم دی یو ځای ته هغې ته یو سړی راغی 3 ورځې چې کوم دی هغه سره بیا اجازت غوښته وي زه ځم ناوې ته څنګه راغلی وي څنګه ځې ناغوی چې ما زه راغلم چې زه به ستا نه بیعت کوم خو ما څه نه څه کرامت وغیره ونه لیده نو زه واپس به لاړ شم خپل کور ته نو هغې ورته وفرمایل چې په دې 3 ورځو کې تا داسې څه کار زما نه لیدلی دی چې هغه د رسول الله وسلم د سنتو خلاف وي نه داسې خو مې نه دی لیدلی وي د دې نه غټ کرامت چې کوم دی نشته اتباع د سنت په شریعت باندې عمل کول دا ډېر لوی کرامت دی که خرق عادت سیز کرامت د انسان نه ظاهر نشي نه لوی کرامت دا دی چې انسان چې کوم دی په دین باندې عمل کوي په شریعت باندې چې کوم دی عمل کوي او هغه کار نه کوي چې الله به خفه شي هغه کار نه کوي چې شیطان خوشحاله کړي بلکې دغه کار کوي عبادات په خپل ځای باندې طریقې ټولې چې کوم دی په خپل ځای بس دا چې کوم دی د انسان لپاره کامیابي چې کوم دی دا ذکر اذکار به هم کوي ځان به چې کوم دی د ګناهونو نه ساتي د سترګو حفاظت به کوي د نظر حفاظت به کوي ځکه نظر د انسان د شیطان د غش نه یو غش دی د انسان زړه باندې ډایرکټ چې کوم دی اثر کوي دا ډېر نقصان دی وجه د نظر حفاظت دا چې کوم دی ضروری دی اوس چې کوم دی هغه د موبایلو کې خلک چې کوم دی ګوري نظر حفاظت په کې چرته کولی شي پای کې چې کوم دی هر قسم څیزونه د دنیا ټول چې کوم دی پای کې وي او پای کې چې کوم دی نارینه زنانه هر قسم او دارنګه چې کوم دی بې پردګۍ یا څه ټول څیزونه موجود دي لہذا دا په دې باندې دا کوي چې زه په دې کې چې کوم دی خبرونه ګورم زه په دې کې چې کوم دی نیک کارونه کوم تلاوت پکې کوم دعا کوم دا چې کوم دی هغه صرف یو قسم معنی وي نور پای کې چې کوم دی که معنی نه وي په ښه مقصد باندې وکړي خو دغه څیزونه پکې ټول راځي نو کوشش دا پکار دی چې د سترګو حفاظت پای کې هم وشي او دارنګه چې کوم دی د غوږونو حفاظت د ګانو بجانو نه د غیبتونو نه د دروغو نه دارنګه د چغلو نه د هرې ګناه نه چې کوم دی د غوږونه په امن باندې چې کوم دی کول دارنګه ژبه په هغې باندې چې کوم دی بد رد ویل کنځلې کول چغلی کول غیبتونه کول دروغ ویل دې نه چې کوم دی هغه ځان به انسان ساتي کله چې کوم دی حضور علیه السلام فرمایي دا ژبه دومره خطرناک چیز دی یو لفظ به د خولې نه وباسي دی به باغې باندې پروا نه کوي او د هغې لفظ د وجې نه به دی جهنم ته رسېدلی لہذا دی باندې ډېر زیات سوچ پکار دی خولې کنټرول چې کوم دی هغه پکار دی حسن بصري رحمت الله علیه به داسې ډېر زیات چې کوم دی هغه په دغه کې ګرځېده چا به داسې وي چې لکه دی داسې په خفګان سره ګرځي لکه یو سړی چې کوم دی چا پانسۍ ته روان کړي لکه مجرم نو دی خو داسې په خفګان او داسې په یاره کې چې کوم دی ګرځي را ګرځي نو چا دې تپوس وکړي چې ته دا داسې ولې ګرځې نه هغه ویل یعنې تاسو دې ته مه ګوره چې زه ډېر درسونه ذکرونه عبادتونه چې کوم دی کوم که د خولې نه مې داسې یو لفظ وتي چې هغې سره الله ما جهنم ته وغورځوي بیا به زه څه کوم لہذا د خولې چې کوم دی د ژبې
او دارنګه د خپل اعمالو کنټرول د سترګو د جبې د لاس او خپو د بدن د ټول اندامونو چې کوم دی هغه خیال ساتل شریعت مطهره مطابق چې کوم دی کول او اتباع د سنت د حضور علیه السلام په هر قدم باندې چې کوم دی لکه هر سیز باندې بسم الله ووایي روټه شروع کې کل امر ذی بال لا یبدأ فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو اقطع واجزم کم کار چې شروع کو بسم الله دی اونوي نه بلندې پوچی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کار به سرته ون رسیږي یا به چې کوم نیمګړی پاتې شي لہذا بسم الله په هر نیک کار باندې وایل ګناه په کار باندې بسم الله وایل د انسان با علماء وای کفر ته انسان رسی د ګناه په کار به بسم الله نه وای نیکه په کار او دانګي مباح او جائز کار باندې چې کوم دی بسم الله وایم خیوال ان الله يحب الطيام حضور علیہ السلام او الله پاک تیامن مچ کوم دی خو خیوال لکه خیخ په پیزار کې مخ کې خیخ په جمعات ته چې کوم دی مخ کې اراده کول او دارنګي حضرت دا مجدد الفسانی رحمت الله علیه یو کست چې کوم دی دغه وکم وی چې د لاړ شماله چې کوم دی د لاچي سو دانې راوړي یا د لونګو نا لاړ یو څلور دانې راوړي نا ورته ګوره تا خو چې کوم دی په دې کې مونږ خو دومره د سنتو خیال ساتو تا په کار چې طاق عادت دا سنت یا به درې راوړي یا به پنځه راوړي یا به یو راوړي نو دا طاق عادت د طاق عادت مسنون دی وی زه خو دومره چې کوم دی په دې باندې دا کوم چې کله مخ باندې اوبه راشوم نو هم د ښي طرف نه چې کوم دی هغه شروع کوم ښي مخ باندې داسې واچوم د بل مخ ته پکې اوبه راشي داسې نه د ښیوالې تیامن دا چې کوم دی هغه سنت دی نه هغې په دې وړو خبرو کې به چې کوم دی د خیال ساته جنید بغدادي رحمه الله نه ته یو کس راغی وایي چې کوم دی تا اودس کې نو زه به تا ته اوبه واچوم نه هغې زه تا ما ته اوبه ما اچوه نه هغې دا خو چې کوم دی تا خو ما نه غوښتې نه دي او چې سړی ځانه استمداد وکړي وغواړي چې ما ته اوبه واچوم دا ټیک نه دي او که په خپله ورته څوک اچي نو مسله دا ده چې خیر دی جایز دی زه خو تا ته په خپله اچوم تا خو ما ته نه دي ویلي نو هغې د دې وړو خبرو خیال ما ساتلی ځکه د مرد مقام ته رارسېدلی یم چې خلک راته جنید بغدادي وایي د وړو خبرو خیال مو ساتي اتباع د سنت د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د انسان کې یو مضر دی په دې چشتي حضراتو کې چې کوم زموږ دا سلسله ده اکابرو ده نا ډېر زیات چې کوم دی بیمارو داسې به کټ کې کېناستل پاسېدل دا به چې کوم دی نشو کولی خلکو به کېنو پاسو او دا کېده به ناو په کټ کې یا په میز باندې روټۍ نه خوړه وي ځکه حضور علیه السلام نه په کټ کې یا په میز باندې روټۍ ثابته نه ده نا به ډېر په مشکله سره چې کوم دی هغې ځمکې ته راکوز کړ او په هغې باندې چې کوم دی هغه سختۍ سره تکلیف سره او روټۍ به چې کوم دی وخوړه دې لپاره چې د حضور علیه السلام د سنتو اتباع وشي نو دا اکابر بزرګان په دغې طریقې سره د حضور علیه السلام د سنتو اتباع چې کوله د حضور علیه السلام د سنتو اتباع چې کوي کوم حضور علیه السلام نه کوم کارونه کم طریقې سره ثابت یا هغې سره چې کوم دی هغه کوي نو الله پاک چې کوم دی د نیکانو خلکو په زړونو کې د هغې د دې سړي محبت پیدا کوي او د خرابو خلکو بدانو خلکو په زړونو کې الله د دروغ پیدا کوي او دې سره چې کوم دی دین کې پختګي نصیب کېږي څنګه چې حدیث مبارک کې داسې الفاظ چې کوم دی راځي دین کې پختوالی انسان ته الله ورکوي نو دارنګې چې کوم دی هغه بیعت کول هر سړي دپاره چې کوم دی پکار یوازې داسې نه چې طالبان مولیان به چې کوم دی بیعت کې ما یو کس نه واري وایي چې دا ګینې صرف د طالبانو کار دی مولیانو دی بلکې د هغې نه زیات ضروري خو د عام مسلمانانو دپاره دی ځکه بیعت کې خو اصلاح ده د اصلاح دپاره کوشش دی چې زه څه طریقې سره ګناهونه بچ شمه څه طریقې سره زما اصلاح وشي د عام مسلمانانو دپاره خو زیات ضرورت دی طالب عالم خو بیا هم څه زده کوي او څه وایي راوایي قرآن مجید او دارنګه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثو الله اصلاح کوي د دغه استادانو په ذریعه سره عام مسلمان لپاره هم چې کوم دی دا ضروري دي بیا دا خلک وایي چې لکه اکثر بیعت کې سړی چې کوم دی دغه شي ذکر اذکار کې قرآن شي بیا چې کوم دی دماغ خراب شي دا ټولې خبرې چې کوم دی بیکاره دي انسان چې کوم دی انسان دی نه جوړیږي عامل انسان عمل کوونکی انسان اور دین باندې چې کوم دی یا شریعت باندې عمل کوونکی انسان او دارنګه اخلاص پکې پیدا کی دا الله رضا دا په دې طریقې سره چې کوم دی حاصلېږي الله پاک دې موږ ټول له نیکو اعمالو توفیق چې کوم دی نصیب کړي او دارنګه چې کوم دی دا څوک چې دا اولنی شپږ میاشتې کې چې کوم دی د هغې
کوم سبق ویل شو استغفار درود شریف اوله کلمه دارنګه چې کوم دی درېمه کلمه چې کوم دی سلسل ځله سهار او سلسل ځله ماښام شپږ میاشتې هغې وایي نو که هغه چا پوره شوي نو هغه به ورپسې د ټول ته اجتماعي طور باندې چې کوم دی طریقه ښیمه کم کسان چې دغه شپږ میاشتې پوره شوي ورپسې چې کوم دی هغې بیا نور ذکر نی اغوستی نو د هغې دپاره چې کوم دی هغه طریقه دا ده چې هغې به 11 ځله 11 پیرې درود شریف وایي 11 پیرې به صورت اخلاص وایي او د سلسلې اکابرو ته به د دې ثواب بخي او مور پلار ته هم پکې ثواب وبخي او بیا چې کوم دی د هغې نه پس 200 ځله لا اله الا الله به چې کوم دی ویل کېدی شي لا به د دې زړه نه چې کوم دی را شروع شي لا اله او دا سر به چې کوم دی داسې شا طرف ته مایله کړي دې کې به دا تصور کوي لا اله کې به دا تصور کوي چې د غیر الله محبت مې زړه نه ویسته او د شا ته مې داسې وغورځوه لا اله الا الله کې ظرف سره بیا به دا زړه طرف ته به دا الا الله مایله کړي دې کې به دا تصور کوي چې د الله محبت مې زړه کې ور داخل کړه نو لا اله کې به دا تصور وي چې د الله د غیر الله د الله نه علاوه د ټولو څیزونو محبت مې زړه نه ویسته شاته مې وغورځوه الا الله کې به دا وایي چې د الله محبت مې زړه کې چې کوم دی داخل کړم 200 ځله به وایي چې 10 ځله پوره شي بیا محمد رسول الله وایي بیا 10 ځله پوره شي بیا محمد رسول الله بیا 10 ځله پوره شي بیا محمد 200 ځله کې چې هر څو ځله دغه راځي محمد رسول الله چې کوم دی راځي 10 ځله پکې چې کوم دی راځي دا به ورسره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وایي ډېره بهتره ده او ویلي دا کېدی شي ځکه درود شریف چې کوم دی نو 11 ځله درود شریف 11 ځله سورت اخلاص دا به چې کوم دی د دغې د سلسلې اکابرو بزرګانو وبخي بیا 200 ځله لا اله الا الله لا به د زړه نه شروع شي داسې به شاته به سر واړئ دې کې به دې ته اشارې چې د الله نه علاوه د نور څیزونو محبت مې شاته داسې وغورځوه الا الله کې به بیا زړه طرف ته اشاره کوي نو پای کې بدای چې الله پاک د ستا محبت مې زړه کې چې کوم دی داخل کړه دا به څلوېښت ورځوي د هغې نه پس به چې کوم دی بل ذکر بیا بدلېږي دا چا دا پوره کړي نه هغه دپاره بیا 1500 ځله الله الله ویل دي الله 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 په زوره باره چې کوم دی ویل دي او چا دغه پوره کړي 1500 ځله څلوېښت ورځې نو بیا به 1000 ځله وایي چا 1000 ځله پوره کړي 2000 به وایي چا 2000 پوره کړي یعنی 40 ورځې نو بیا 3000 به وایي بهرحال دې طریقې باندې چې کوم دی هغه د ټولو چې کوم دی هر یو ته جدا جدا چې کوم دی بیان ګران دی نو دې وجې نه که د چا کوم طریقې نه طریقې